अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i व इमामिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। वक़ाल तआला वमन युति'ir रसूल फ़क़द अताअ अल्लाह। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाइर राशिदीनिल महदीय्यीन तमस्सकू बिहा व अज़्ज़ू अलैहा बिन्नवाजिज़ व इय्याकुम व मुहदसातिल उमूर फ़इन्न कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल इस्लाम बदअ गरीबन व सयऊदु कमा बदअ गरीबा फतूबा लिल गुरबा। क़ील व मनिल गुरबा या रसूलल्लाह। क़ाल अल्लज़ीन युह्यूना सुन्नती व युअल्लिमूनहा इबादल्लाह। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई काबिल इज़्ज़त काबिल एहतराम जक़दर उलमाए किराम तलबाए इज़्ज़ाम और रज़ील अदीर दे इलाके रबात और गिरद नवाह न रागली इज़्ज़तमंदो मशरानो कशरानो ज़नानो अस्सलामु अलैकुम। ज़मीन दे औखूब मलगरी मौलाना रशीद अहमद से वादा और निकाह देवाजी में खुशहाली बनिस्बत नारा गुंडला सुबाई शुरा हुआ बदई पके ददाय और फ़ायदा हासिल करा सिदा खलक उठोला रवान दे उलमाए किराम और या खास कर जमून कायद मुहतरम शेखुल कुरान वल हदीस हज़रतुल अल्लामा मौलाना मोहम्मद तैयब ताहिरी साहिब ज़लागी सरयो ज़लालम रसली दारी लक्सात की स्तासे मखे तो राजी ज़लागी नमक की यौसु खबरी कोमा अजीज़ानो दी दुनिया की यो मुकल्लफ मखलूक थे चे इंसान पेरियान हम दी तो चूँकि अक्सरियत इंसानान और दे इंसानान ने अलावा दानो चे को मखलूक थे ददी दपारा सकानून जज़ा और सज़ा निशा गए फरिश्ते कुछ संग जुल थे रियो जान दे साथी खुराक गई उनकी बच्ची उमरावड़ी व्यापल बच्ची उम साथी वो यो इंसान जिले दे अल्लाह को मखलूक़ात की अशरफ होगा और ब्याए
دې په یو عظیم مقصد پیدا کو چې هغه د عبادت د الله بندگی یووالی نو عبد څه ته وایي بنده غلام تړلی د عبد څه دی چې دی د الله د قوانینو او د الله په حکمونو کې دی تړلی دی دا به کوي دا به نه کوي چې که دا کوي نو څنګه به کوي او که دا دې وکړو په دې به دا درکوم او که دا دې وکړو په دې به دا جزا وي په دې به دا سزا نو په دغه امورو کې یو لویه مرحله د انسان د نسل د افزایش ته نکاح چې ورته ویل د انسان اصلاح دا هم کړې ده چې نکاح یوازې ستا خواهش نفساني پوره کول نه دي ستا پاک دامنی ده ستا د نبی طریقه ده ستا د نبی سنت ده او د نسل انسانی افزایش ده بیا د دې طریقې ښودلې دي خو نن په دې دور کې عجیبه حال دا دی چې زمونږ د انسان دومره افراط او تفریط ته تللی دی چې که غم راغی نو په هغې کې بې صبري دومره ده چې جامې شلوي ځان وایي څوک پکې بار کمیسونه ایستلي او سینې وایي جامې شلوي چغې وایي زنانو ته مړې پروتي نو بیا ګیلې او شکوې د الله کوي چې دومره ښایسته ښایسته غټې غټې سترګې وي دا یې ووهلې داسې سرې شونډې وي د ګلابو دا یې ووهلې دا خو د مور او پلار یو یا الله همدغه دې موندلی و د پلانکي لس و هغه ژوندي دي او زما دا یو دی داسې ګیلې او چې ښادي خوشحالي نعمت راحت ورله ورکړي نو بیا دې دومره مست شي چې دومره مست شي باوجود د مسلمان خبره کوم دې دومره مست شي چې که څوک یې پوهه کوي دی وایي پرېږده مړه داسې ورځې کله کله راځي او ځینې په دغه ورځې په خوشحالۍ کې په مستۍ کې دومره مخې ته لاړ شي وایي چې سړی دا مولیان خو موږ او د الله خو موږ خوشحاله کوو خو خیر دی کله کله پکې وایي شیطان هم خوشحاله کول پکار دې حده پورې دا جملې وایي خو د مؤمن بنده د پاره دا قانون نه دی د ده د پاره دواړه لارې دي که مصیبت غم درغی میلاو شي نو لاره یې د صبر ښودل ده او که نعمت راحت درته میلاو شي نو لاره یې درته د شکر ښودل ده مولانا صاحب الحق صاحب په دې خبره وکړله نو دا هم یو خوشحالي ده د الله پیغمبر دا خوشحالۍ کړي دي ام المؤمنین خدیجة الکبرى رضی اللہ تعالی عنہا داغی سره د واده او د نکاح تذکره وکړه هم د تاریخ یو عجیبه ده هغه نکاح بیا په هغې کې الله څومره خیر او برکت واچوي الله خپل پیغمبر ته وایي پیغمبره ووجدک عائلا فاغنى غریب وي مال نو مالدارا زنانه می په نکاح کړل الله فاغنا مالدار شي هغه په ټول مال وشندو او بیا د داسې زنانه انتخاب الله اکبر داسې زنانه انتخاب چې هغه مال هم وشندو په پیغمبر او د پیغمبر سره په هر تکلیف کې برابر ولاړه ده په شعب ابي طالب چې دونیم درې کاله د الله پیغمبر قید کو سره د ملګرو سوشل بایکاټ وشو چغې ولې کېږي ماشومانان د لوږې جاړي سینو کې هم پرې ختم سرمنې خوراک باندې خلک مجبوره کېږي دا بیماره شوه نبي علیه السلام دې خواته راغی وایي چې خدیجه ته خو دونه مالداره وې چې ستا تجارتي مال کې په سونو خلک کراو ته خو ډېر په راحت کې وې زما سره د نکاح کو زما میشن دی ومنو نن دې دومره تکلیف دی چې د څو ورځو نه فاقې دي په تا باندې او ته بیماره هم شي نو جواب واورئ څه وایي دا نه وایي چې
چې ستا په خاطر خو زما دولت لا دا نه وي چې ستا په خاطر ما چې کله نه تا سره راغلی ما د راحت روزونه لیدا لکه نن سبا چې ښځې لس کاله پې وخوروه اوس کوه ښه په سر یې وګرځوه خو چې یوه ورځ یې ستا نه ورته تکلیف میلاو شي څه وایي وایي ستا نه خوړل ما خیر موندل تا نه خو زه اوس وځېدم ډډو کې شو دا نه شو نو څه وایي ام المؤمنین خدیجه وایي چې یا رسول الله دا ولې وایي چې دا تکلیف راغی ما الله زما د زړه نه که تپوس کوئ یا رسول الله نو زه خو دا ویم چې زما د راحت د خوند د مزې ډېر د سکون ورځې چې کومې تېرې شوي دي ستاسې نه مخکې زه ویم کاش چې زما د تکلیف هغه ورځې هم د راحت هغه ورځې هم ستا سره په دې تکلیف کې تېرې شوې زما د هغه خوند ورځې هم ستا سره په دې تکلیف کې تېرې شوې داسې بیوي نو دا هم یو خوشحالي وخت کم دی صرف 10 منټه دي دا لیبان وایي خو څه وکړم په داسې ټایم کې کښېنولو لیبان به پورې نو زما هم بل نه راځي چې زه څه ووایم او څه پرېږدم خو یو خبره کومه چې راشئ که د ژوند خوند غواړئ د دین مطابق خپل ژوند کوئ یقین وکړئ مزې به ډېر د خوند ژوند ډېر د راحت ژوند دی خلک ونوي چرته که په دې دین کې موږ رالو یا چرته دیني ماحول ته شو کېدای شي موږ په تکلیفونو کې شو نه تکلیف لپاره الله دین نه دا ستا د راحت دی د دواړو جانو عزت دی محفوظ مال دی محفوظ دی بدن دی محفوظ کور دی محفوظ ستا حقوق محفوظ دي او دا هم نه ده چې ستا د زړه مطابق په دې کې څه تسکین نشته نه ولې نشته د الله د نبي ژوند ته وګورئ ام المؤمنین صدیقه کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره وی یو کال منګه منډه وهله دا نه دا پرودونو کې نه په پاره خبرې نه دي چې نارینه او ښځې ګډ ګډ ډېره پرئ حد دی نو نبی علیہ السلام سره چې ما منډه ووهله د بخاري حدیث دی نو ام المؤمنین وی زه مخکې شوم ولې عمر مې هم کم او بدن مې سپک و مخکې شوم چې کال تېر شو نو زما بدن لږ دروند شو یو کال پس چې بیا موږ منډه ووهله نبي علیه السلام زما نه مخکې شو ما ته داسې وکتل په مینه وایي چې عایشه دا د هغه په اوسنۍ مقابلې بدله ده څومره د خوند کور دی څومره د خوشحالۍ کور دی او دلته زمونږ په ماحول کې دا مور به له پرۍ ګرځي 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 په کلو به زوی له ښځه ګوري پلار به یې ځان له پرۍ چې زویه مې ښه جینۍ وکتې او چې وګوري ورله کور ته یې راولي نو بیا که چېرته هغه د مور په مخ کې د کور والا سره کېناست په کټ کې او بیا خو غرق شو ښځې سره یا چېرته ښځې ته سلام وکړو زمونږ په پښتانو کې زمونږ د علاقې یو کس و تبلیغیانو او حاجیانو پې محنت وکړو چیلې له تیار چیلې له چې لاړ نو هلته یې څلورو میاشتو له ولې مکمل امیر صاحب یې تنه جوړ کړو اوس چې څلور میاشتو بعد واپس راغی نو هغه خو ډایرکټ کور ته به نه ځي محلي جومات ته به ځي جومات ته راغی 2 رکعات یې وکړل لمونځ یې وکړو اوس به چې کور ته ځي امیر صاحب ورته وایي چې اول به سلام کوي څه به کوي نو کور یې ښځه هم په انتظار ده واړه بچي ټول راغلي دی چې کور ته تللی نو ښځې به وایي چې پلانکۍ سلام علیکم هغې ته یې چې السلام علیکم دا ډېر پته د قهر ولګي شرمونو دې وشرموله دا خدای وکړه نو ما ویل امیر صاحب یو د خو وکړی او په بله خو دغسې لا وکړه دا ماحول نبی علیہ السلام مسیح اغسطی دے پجولے کی او قد نبی علیہ السلام پجولے کی لبی کئی یو کس راگوی یا رسول اللہ زمان لفظ
یو نه دی خپل کړی ما یو تر اوسه پورې خپل کړی نه دی تاسو په جوړې کې اغستی دی لکه نبی علیہ السلام وی چې کستا د زړه نه الله هغه مینه او رحمت شفقت وباسو نو زه څه ما وعده کړی چې مشر دې وشو هغه ورته وویل ما غیر کې اغستی دا څه بات چوک کړه محله کې او دکاندار بوډا هغه چې ما سره ماشوم تاسو کې مېږي قیامت نه خېږي زهران شما بابا ولې د قیامت نه خېږي ما خپل ته چرته لاس کړی نه ته بار ګرځي دا په غیر کې اغستی دا ماحول د دین منتبل ماحول خی او اوس دې دور کې یا الله دې مې ته شفا ورکړي یې مانه دې خبره یې ورته نه چې دا خپل زما خیر وشي تاسو ورته زما سره ورته توجه عزیزانو دین یو بهترین قانون پیش کړي نبی علیہ السلام سوئی وَتُنْ كَهُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ نکاح کی دزنان سرا سرور وجوہات و بنیاد لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها مالداری گوری تو گرزی چاہتے ہو مالدارا کور نہیں پوچھوئی یا دا سے کہ خائص قتلے کی کہ خیستی یا حسب نسب قتلے کی کہ ډیر اوچت خاندان نہیں نامور خاندان والا او په سلورم نمبر چې قتلے کی نو دین قتلے کی نو دین نمبر پر سم نمبر کې راغې سلورم خدا الله نبی څنګه تربیت کې زمون دا اول درې منع نه کړي چې دا بد دي وی فظفر بذات الدین تربت یدا کا تک ترجیح ورکای نو دینداري لورکا سلورکا دینداري ل ترجیح ورکا چې دینداری ل ترجیح ورکای نو بیا بدل سے نتیجہ راځي امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ د مدینه منورې په ګلو کې روان دي د شپې کش کوي یو کوڅه کې تیریږي یو ګډي आवाज کوي ورتا سحر ته نه ټیم دی وی چېلوري تا غواول شلا نو پيو کې وبواچوا سوکا وبواچوا دې کې بنا دیګا دې کې وبنا چې وګوري په ارزه دا غاړه سو نو پيو کې وبواچوا نو لور توي چې موري امیر المومنین حضرت عمر ملاوٹ نام نکڑیو چې ملاوٹ وا نکوي سوی مور کوي چې بچیا امیر المومنین خو منګنی عمر لا ينظرنا نو جواب واوري سوی لور وی چې مور ان کان عمر لا ينظر فرب عمر ينظر کا عمر نہیں نو دو عمر رب خو منتګوري عمر رب خو منګئی نی چې دا جواب واوي فاروق اعظم بار ګوري تاسو یو شی پروت غیر روانه په دروازه ولا نشان ولا چې سبا پرانا کې برابر نشان ولګاو سحر شو چرنا شو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ راج چراغ هغه کور ته وردن نشوي چې زنانا ستاد لور رشتہ ز خپل بچی د پاره غواړي ستاد لور رشتہ خپل زوی د پاره غواړي لا
هغه وی تا څنګه پس هغه وی په خایس نه په دیندارۍ په امانتدارۍ چې کومه دومره امانتداره ده دا زما د بچي لپاره ما مې لیدلې دا نه شکل نه صورت نه مې مال کتل دی دینداري مې کتل بیا د اقصى زنانې په اولاد کې عمر ثانی عمر ابن عبدالعزیز پیدا کړ بچی له داسې وګورئ نو بچی بیا اولاد داسې پیدا کېږي الله دې د عمل توفیق راکړي زمونږ استاد محترم شیخ المشایخ حضرت العلامہ مولانا محمد طیب طاهری صاحب هغه تشریف راوړ او زما ټایمونه د هغې د راتلو پورې و چې هغې راغله زه خپله خبره ختموم الله دې د عمل